معلوم چې د قبر رانه هېر شو ته اوس څه غلطه وشوله اړو ته اړزو ته اړو ضرورتونه چې بیا ما ته چې وویل ما دا څوک دی ویل دا خو خمات دی بس بیا په ځان نه پوه شوم چې ما دې ته نصیحت هم وکړو چې دا ډزې به نه کوئ دا ډزې ښه شی نه دی دا مه کوئ هغه دوی وکړل زما ټول خاندان د په هغه شپې نه چې په غم شوی دی په چغو شوي دي ورندان مې د زړه بیماره ده هغه دغه شان بېهوشه پرته سات په تات ولا ډاکټر راولو او سترې وله وخي چې د دې دا په هوش کې را نه شي ته دې غوسه یې وایي راځئ دې کلي کې واده دی ډز به پې ورکړو قدرتي او د حادثې نوم به ورله ورکړو سبا له په دویم تاریخ به ضمانت وشي راوباسي مشران به منځ کې کښېني چې د خدای طرفه مقرره شي قاضي صاحب تاسو دوه خبرې وکړې یوه دا چې لکه کله چې وسله قچر لوچر ته میلاو شي نو حقیقت دا دی چې هغه به بیا کور په دې کور به پې ورانوي زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنګرخانې ما د پښتنو کمه بدبختي به درته وایم اول خو پې خوشحالي راځي نه او که چېرته پې را هم شي نو دغه بیا په غم کې بدلی شي د واده د جنج په ځای باندې د کوره جنازه وځي او د واده د زلمي په پالنګ د خېجولو په ځای باندې جنازه اوچته شي موجود یم په ضلع چارسده کې تحصیلي تنګې دی او شیرپا علاقه ده په واده کې هوایي فایرنګ وشو حماد چې د 14 کالو تنکې ماشوم و د دغه فایرنګ د وجې نه ولګېدو پرون پې په مقبره کې خاورې واوړېدې دا یو داسې لعنت دی چې پرون نه دی شروع شوی نه حماد هغه لومبی تنکې ګلالی بچی و چې د دې لعنت ښکار شو د کلونو راسې دا عمل دا روان دی مخنیوی ولې ونه شو په دغې به خبرې کوو د دې حماد والد صاحب ما سره ولاړ دی د هغه نور ترونه ولاړ دي د کلي مشران ولاړ دي د دوی سره په دغې موضوع باندې خبرې کوو السلام علیکم جی علیکم السلام بس خبرې دی خبرې معلوم چې د قبر رانه هېر شو ته اوس څه غلطه وشوله اړو ته اړزو ته اړو ضرورتونه منیم که دا هلک ماما وړه به تمانچه هم ترې واخیستله خو پته لري چې کوم طرفه ده زموږ د پاره بله را پیدا کړله کورو کې ډزې چالو کړل زما زوی پکې لاړل زړه سر مې لاړه نو اوس پته لري چې دا باقي ژوند به زما څنګه تېرېږي خو زه ټولو ته وایم چې الله دې زموږ دا خلک په خپله پوه کړي ځکه چې په وینا دا خلک نه پوهېږي نه پوهېږي د دې نه مخکې مې ورته ما ډېر تقریر وکړو ډېر دغه مې ورته وچو که هلکه ګورې ورانې ونه کړې د دې لږ دغه نه ټوله خوشحالي تباه کېږي او بس اوس ته ویل الله سزا ورکړه بس ماف کوم خو یې نه ځکه ته زما خپل دی زما د کور دغه اوس خو ماف کوم یې نه بدل به تېلم او د قانون په ذریعه بیا تېلم نه پې ډز کوم نه پې دغه کوم خو د قانون په دغه باندې بیا تېلم وجدم یې نه ټیک ده دا راته ووایې چې نور بچي هم شته الحمدلله یو دا دی ولاړ دی او نور بار کور کې یا به چېرته وي بچي مې شته دی بس ټول ټیک ده اولاد ټول انسان ته ګران وي د زړه غوښې خو کشری بچی دی کشری بچی دی د زړه سر مې چې زما نه پوهېږم چې دا باقي ژوند به زما د هغه نه بغیر څنګه تېرېږي زه سوال کوم ډېر ټولو خلکو ته د چا چې ودونه د ډز نه هېڅ پیدا نشته ته یو سړي سره مینه محبت کوې د هغه کې نغدې پیسې وله ورکړه دې کې اوس ته امتیاز وکړه یو سوال درنه بل دا کومه دا چا چې فایرنګ کړی دی دا د حماد د بیبي سره رشته دار هم دی که نه نو هغه څه وایي څه حال کې ده بیبي هم د زړه بیماره ده بس بې کوره پرته ده زه بیا هم بهر ګرځم او هغه ډېره بې کوره ده هغه الله دې اوس وکړي چې بس هغه راته الله پرېږدي هغې له دې الله د زړه صبر ورکړي د زړه بیماره ده بس پرته ده ورونه مو له راځي دغه مو له راځي خو پټې سترګې پرته ده نو بس دغه خبرې دي بس الله دې دا خلک پوه کړي درمنو دا د حماد تره دی د دې سره څه خبرې کوو السلام علیکم جی یاره جی بس داسې خبره ده
دا کم وخت چې دا واده د دوی شروع شو او دلته کې دا خلک کېناسته ویل میخ حلاله او دواله راشئ زه هم پکې ناست وم د کلي نور مشران او دا واده والا هم ټول ناست وو لا موږ ناست وو خبرې مبرې مې کولې لومړۍ خبره مته ما دا وکړله چې بهی واده خو شروع شو د خیره سره الله دې په خیر وکړي خو واده کې به ډز نه کوئ که واده کې هم ډز وکړو نو ښه خبره نه که په ګولۍ څوک ولګېده دغه شو نو په دښمنۍ به هم واړئ لانجو باندې به هم دغه شي واده به هم د باندې په غم شي تاسو ورته ویلي ما ورته ویلي دا ګوان مې شته دی چې دا خبره ما کړې ده او دا ورته ما وویل چې وره په واده کې به ډز نه کوي بغیر ډز ډوزه ما 3 ودونه وکړه زما په واده کې د پټاس ډز نه دی شوی او ما ویلې د دې شي نه واوړئ ویل نه کوو دا کوو دې منځ کې بس موږ هغه دوا موا وکړله زه بیا هغه لاله چې دوی کوله زه هغه وخت کې لاړلم یو مړی شو د هغې دوا له لاړم بیا چې ماسخوتن شو موږ ټول ناست وو دلته کې او یو ناڅاپه غویمه جوړه شوله او ډزه ما په وخت کې هم کنځل شروع کړل زه لا ستا خبر وم چې دا دغه دی غټ غم وشو او چې چغې شولې چې زه راننوتم زما دا راغله ته راشه که نه ستړی شوې په ولاړه زما دا راغله په وینو کې سور پور پروت دی ما په ده باندې رامټه کړم هغه ته رور خې کې نیولی دا خو خدای بچ کړی خو رور په وینو کې سور پروت ویلې دا بچ دی ویل بل لګېدلی چې بل چې راللم چې بل مې وکتو بل زما په سترګو دونه شپه راغله چې ما هغه ونه پېژانده چې دا زما وراره دی چې بیا ما ته چې وویل ما دا څوک دی ویل دا خو خمات دی بس بیا په ځان نیم پوه شوی چې ما دې ته نصیحت هم وکړو چې دا ډزې به نه کوئ دا ډزې ښه شی نه دی دا مه کوئ هغه دوی وکړل زما ټول خاندان د هغه شپې نه چې په غم شوی دی په چغو شوي دي ورندان مې د زړه بیماره ده هغه دغه شان بېهوشه پرته سات په سات وله ډاکټر راولو او سترې وله وخي چې د دې دا په هوش کې رانشي او چې راشي نو چغې شروع کړي دغه دا لکان ما ټول منې کړلو چې ډزې به نه کوئ بله زه دا یو خبره کومه دې دغه والا ته چې بی داسې یو ترتیب پکار دی چې داسې په هوایي ګولۍ د هر چا په واده کې سړی ولګېدو څوک ماشوم ولګېده څه شی چې هغه ته ټول علاقه په هغه باندې ودرېږي او هغه سره ملګري شي چې هغه مړي والا سره زخمي والا سره او د هغه سړي ښه مخت په هغه باندې داسې ګویان او داسې دغه لیپې وشي چې هغه ته د پانسۍ تختې ته وخېږي چې دوه پکې پانسۍ شو دوه پکې مړه شولو درېیم به دا شی نه کوي د ما نه یې داسې د زړه پوچۍ جدا کړې ده که نه چې زه دا هم یم چې د دې نه توبه سته غفار مې غم د پاسه غم شته دا نه یم چې نشته غم د پاسه غم شته خو د ما داسې د ګل پوچۍ زما نه یوړله چې ده باندې زما بېګا ماسخوتن د 5 کسانو د هغه د قبر نه ماسخوتن زه په زور راوچت کړم ما زما وراره په دې خاورو کې پروت دی داسې زه شپې کوم اوس مې په دې زړه کې دا راځي چې زه د قبر ته خیمه ولګوم او داسې رضالته پروت یم په مقبره کې ولې چې موږ یې ډېر خراب کړلو موږ یې ډېر زیات خراب کړلو نو هغه ماف کېدل او هغه دغه زه یم چې زه د ټول ضلع 400 والا ته دا خواست کوم چې د داسې سړي مخالفت پکار دی قدرمنو کتونکو دا وخت ما سره د حماد یو بل کاکا ولاړ دی د دې سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لی جی سمو خیال دی د حماد د مرګ نه پس په دا خلک راویښ شي د لعنت په بند شي یاره سولانې مې یقین دی چې نه بندېږي دا لعنت به یو خو دیله یو ایزي وی خلکو ورکړې ده که چاته د غوسۍ وایي راځئ د کلي کې واده دی ډز به پې ورکړو قدرتي او د حادثې نوم به ورله ورکړو سبا له په دویم تاریخ به ضمانت وشي راوباسي مشران به منځ کې کښېني چې د خدای طرفه مقرره شي حالانکې دې جړې ته به څوک نه رسي چې چا سره څه عداوت دی په څه وجې پې ډز وکړو نو د دې اسانه طریقه خو دا کېدی شي چې په هر یو کلي باندې د دې لعنت خلاف یو کمیټي جوړه شي چې بای ته د علاقې د دې کلي کمیټۍ مشري دا تا سره ممبران دي سبا ستا په علاقه کې ډز وشو خدا نه خواسته په دویم دریم کلي کې په ګولۍ څوک ولګېد د دې کمیټۍ به ته جمهور تا نه به تپوس کو سړی به تا راک څو پورې چې دا نشي حالانکې دې نه مخکې
زما د وراره ماما دی ثاني الله نامه ده هغه په هوایي ګولۍ ولګېد رپورټ وسو هر څه وشو خو هېڅ تر بس رپورټ کاغذي کاروایي به ولیکلی شوله قیصه ختمه شوه فایل بند شو که د هغې دغسې څه کمیټي وی چې کوم کلي کې واده دی د کوم ځای نه ډزې شوي کمیټۍ والا به رانیول کمیټۍ والا به خپل سړی ورکړی څو پورې چې د پولیس سره د عوامو تعاون نه وي پولیس هېڅ نشي کولی پولیس په تاڼه کې 100 کسان دي 15 کسان دي دا لوی علاقه ده کومه علاقه به رامنې کوي د دې بالا پیدا چې ته کلي ممبر او په کمیټۍ کې د هر یو کور نه سړی واچو چې به هغه به خپل دوی منې کوي چې سبا زه شرمېږم ستا په ډېره ښکلې خبره وکړه او امید مې دا دی چې د دې ځای نه به تاسو شروعات وکئ په خپل کلي کې به انشاءالله تاسو کمیټي جوړه کئ او هغه به دغه شانته کې بیا د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ شي ډېره ښکلې خبره دوی وکړله نو پکار دا دی حکومت له پکار دی پولیس له پکار دی د عوامو له پخپله پکار دی چې دوی پخپله باندې دغه شانته کې د هر یونین کونسل په سطح باندې یا د هر کلي په سطح باندې یو کمیټي جوړه کړي د یو کلي په سطح یو کمیټي جوړه کړي پای کې در کور ممبر وي او بیا چې چېرته کې واده وي د هغه هوایي فایرنګ له وجې نه څوک لګي نو دغه کمیټي به د دې ذمهواره وي پخپله به انشاءالله ډېر روکتام وشي دا وخت ما سره یو بل د حماد رشته دار ولاړ دی دوی سره هم څه خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی څنګه لجي څه به ویل غواړئ د دې واقعې په حوالې سره د دې چې کوم هغه وروستو اثرات دي 3 ورځې به مونږ هم چغې ووهو تاسو به هم چغې ووهئ پولیس به هم لاړ شي راشي په 4م ورځ باندې به حماد هم د خلکو نه هیر شي او دغه ځای کې به یو بل وادي او بیا به دغه ناروا ډزې به پکې کېږي نورې خبرې خو زما د مشرانو وکړلې ښه په طریقه باندې طریقه خو همدغه ده دویمه طریقه دا ده چې په دې کې پولیس او موږ لازم ملزم یو پولیس غریبان خو به راشي چکر به ولګئ نومونه به یوسي څوک مني نه اول خو زموږ د موجوده ام پی ګانو له پکار دي د کم ټیم نه هغوی په یو مثال په خپل یو زیاتي ایشو باندې لګیا دي دا خبره دي موچت کي کنه دې کې موږ سره ډاکټران پولیس او موږ عوام دا چې موږ په یو سټیپ باندې ودرېږو کو داسې حرکت وشي خو دې کې څوک ولیږي او څوک ونه لیږي خو چې ډز وشي کم از کم دغه متعلقه کور د کس دپاره یو سال لازمي چې په جیل کې دوی دپاره لازمي چې دوی تیر کړي ټیک شوله دې نه به زموږ د نورې نوي فول تمام سبق میلاو شي څوک به دا حرکت نه کوي په دې لحاظ به دا مسله ختمېږي خو داسې د کومه طریقه رواني بس چالان کو سبا ضمانت کو تمانچه وښایه خبره ختمه صحیح دې کې یو رکاوټ بل دا راځي چې اکثر پکې فریقین په خپل منځ کې په 3مه په 4مه ورځ باندې روغه وکړي نو چې فریقین په خپله باندې روغه کوي نو پولیس په څه وکړي عدالت په څه وکړي په دې کیس کې ما د خپل ماماګانو ته ویلي دي لکه دا به موږ د انشاءالله د نور خلکو دپاره یو سبق ګرځو زموږ د الیکس سزاتیات نشته خو یو ایشو دا څو خو به سټیپ اوچتئ که نه هغه سټیپ تاسو وایئ چې د حماد وینې بې ځایه لاړې نه شي هغه کوم چې شهیدتوب دی انشاءالله هغه برایي که نه راځي په هغې باندې زما د کوم د میډیا ټول ملګرو ته الرډي ما ورکړي دي پولیسو سره الرډي زه په دې سیز کې انوالو یم انشاءالله ما سره د هغوی کوم کوآپریشن روان دی الله دې عزت وکړي څنګه تاسو موږ ته راغلې سټیپ هم اوچت کو انشاءالله دا به نه ځي صحیح ده یو سجیشن یو تجویز در کوم چې کلم کمیټي جوړوله نو د شهید حماد په نوم باندې دغه کمیټي جوړه کړئ چې هغه همیشه لپاره یاد وي بله خبره جي په دې کې د هوایي ډزو د دې غټه مسله ده که پولیس یو ځای ته لاړ شي هلته خلک راپاسي پولیسو ته نیغ شي د دې شي نه به 2 شیونه لړکول غواړي یو پیسه یو سیاسي اثر رسوخ دې پسې چې پولیټیکل سپورټ وي هغه بدماش ټرور زموږ دپاره چا سره پیسه ډېره ده هغه زموږ دپاره بدماش دی څوک به تپوس کوي نو چې دا د هر یو شي نه د علاقې ام پی ای وي یا ناظم وي څه وي چې هغه هم په دې شي کې انوالو وي بای چې ستا په علاقه ډزې وشوې ستا په علاقه چې مثلا ته به سپورټ نه لاله د عوامو ډېر زیات طاقت وي چې کله تاسو په خپل منځ کې اتفاق وي زور هم وي ام پی ای به پکې تاسو انوالو کوئ او ام این ای به هم پکې تاسو انوالو کوئ او ناظم به هم پکې تاسو انوالو کوئ زور ستاسو دی او انشاءالله دغه زور به تاسو ښایئ دا 324 مقدمه خو چې د واده خادۍ د ډز نه مکمل ختمه کړي ډایرکټ 302 ټیک صحیح چې ولې ما ته هم پته چې زه ډز کوم په ما باندې د قتل اقدام قتل دعوه ده دا نه چې 324 او په 2 تاریخ بار ګرځو سبا ته په کوچه کې پلار کېږي ستا اړه صبر کوي د دې نه کور په کور دښمنیانې جوړې شولې او جوړېږي به نو چې په کوم واده کې قانون لم دا پکار دی اسمبلی له دا پکار دی چې یو داسې قانون جوړ کړي چې دا ډایرکټ 302 کیس ته واړی دا 324 قابل ضمانت شاید ختم کی دا قدرتی او کارو شو قدرتی خو تر غلې عثمان انټرویو اقلی زه په تا ډاس کوم زه هم د قدرتی او بس تا مقرره و دا مقرره چې ختم شي کله 302 شي طالب مشر ناراضي چې یو قانون یو کیس سزا شو یو کیس خدای شته قبولي سو کوي
دومره خو موږ نران یم یو. مالدار او غریب یو شي بس په دې شي کې مالدار او غریب یو شي مالدار ډس کې صحیح ته ده پولیس جی ټیک ده ټولې خبره موکړه خبرې راټولو ما د مالدار بچی د زړه قطره وي د زړه وینې وي او د غریب هم د زړه قطره وي او د زړه وینې وي باوري یم چې د حماد شهادت په یو نوې شروعات کوي او انشاءالله الله دې وکړي چې دا د هوایي فایرنګ چې کوم لعنت دی چې دا د دې روکتام د حماد شهادت وګرځي او د دې شهادت له وجې نه دا لعنت په دې معاشره کې ختم کړی شي. قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره د دې کلي امام قاري صاحب ولاړ دی دوی سره څه خبرې کوو دغې حوالې سره. قاري صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لی قاري صاحب یقینا چې د دوی خبره ټیک ده پولیس والا هم ستړي شو صحیح ده یو پسې ګرځي هوایي فایرنګ مه کوئ دا نور خلک هم لګیا دي خپل اواز اوچتوي علما کرام هم لګیا دي په منبر باندې هغوی هم دغه اوازونه کوي چې یاره هوایي فایرنګ مه کوئ بیا هم دا خلک نه منې کېږي ستاسو په خیال دا څه وجه کیدی شي؟ السلام علیکم. اول خو موږ ستاسو د ټیم ډېر شکریا ادا کوو چې دومره په لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلی او زموږ خبره مو واغوسته الله پاک دې ستاسو عمر کې او کاروبار کې برکت واچوي. د هغې نه بعد خبره ستاسو وړاندې وکړه چې دا اوسنۍ خبره نه ده او نه اوسنی ناسور دی نه د یو څو ورځو کار دی. پښتون قوم رب العالمین د دوی بویه کړي ځکه چې په دغه شپه باندې هم ما دوی ته په ترجمه کې دا خبره وکړله چې ګوره دا تاسو اصله ساتل د خپل ځان د حفاظت دپاره په خپل کور کې خپل حجره کې د خپل ځان د حفاظت دپاره دا ښه شی دی خو لیکن قچر لوچرله چې دا کله ملا سره ورغلی ده نو هغه چې کوم دی پې مسله جوړه کړې ده. نو زمونږ خو غالبا چې د اتم کال دی په دې مسجد کې او په دغه منبر او ترجمه کې د واز او نصیحت دین او جوان طبقې ته کوو دې مشرانو ته یې کوو دوی ته موږ ویل چې د واده د کور والا سره نور هم ډېر داسې کارونه دي کله هم چې یو سړی راشي نو د ډزو په ځای د هغه نه تپوس کړي چې بی دا خو واده دی مېلمانه دي ته به وریجې پخې مېلمانه به چای دغه به نو د دې په ځای د هغه ته نغدې ورکوي د هغه له دې سیره کوي هغه له چې کوم دی مټۍ راوړي نو زه د غړ به پرې خوشحالېږي. دا اوس ته ډزې او داسې ناسور دی چې دې کې نه تا ته فایده شته او نه پکې هغه ته فایده شته نقصان پکې غټ دا وشو ځکه چې زما شاګردو تاسو دوه خبرې وکړې یوه دا چې لکه کله چې وسله قچر لوچر ته میلاو شي نو حقیقت دا دی چې هغه به بیا کور په دې کور به پرې ورانوي. خپلې خبرې د صاحب شاه صابر صاحب یو شعر رایاد شي چونکې موقع د شعرونو نه ده خو راټولو مې پې چې زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم زما د قام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را ظلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. خوشحاله اوسئ خادم غواړم.